أعدت للكافرين. درود شريف هواي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو او د دغه اجتماع حاضرینو مسلمانانو ورونو، نن ستاسو په دې کلي په دې علاقه کې واڼې ډوګرام کې چې کومه اجتماع جوړه شوې ده د دغې مدرسې مدرسه محمودیه چې زموږ ګران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا رحمت الله مدنی سے حفظه الله دغه خدمت کوي. نو د دغې مدرسې نه ګڼ شمېر ماشومان د قرآن شریف نه فارغ دي. د هغه بچو د قرآن شریف د فراغت په خوشحالۍ کې د دې مدرسې سالانه جلسه ده. زموږ مدرسې الحمدلله چې شروع کېږي هم د الله په نوم او چې ختمېږي هم د الله په نوم. شروع هم د قرآن شریف د ختم نه او اختتام هم د قرآن شریف په ختم. ډېر ورځونه زموږ د مدرسو دا میاشت یوه نیمه میاشت چوټیانې شروع شي، درسونه ختم شي، نو چې کوم واړه فارغ شوي نو په هغه اختتامي جلسه کې د هغې دستاربندي وشي، د هغې پلاران خوشحاله شي، وویني چېرې واقعي دا مدرسه د ماشومانو د دین خدمت کې لګیا ده او کار کوي. نن چې دا ښکلې ګلان چې دا تاسو ته مخامخ په کرسو ناست دي د قرآن شریف نه فارغ دي، قسم دی نن به د دې پلاران څونه خوشحاله. نن به ومني هغه پلاران چېرې دا مونږ به د دې مدرسې اورېدل، مونږ وایي چې دا بسي پته ولګېده چې دې مدرسې په دې یو کال کې څونه کار وکړ. دا مدرسه هر کال دې قوم له حافظان ورکوي، ناظره خوانان ورکوي. هغه ماشومان چې هغې ژبه په قرآن نه چلېدله، نن هغه بچي په قرآن ژبه چلی، ځان سره به کورونو ته د قرآن شریف رڼا وردن نه کړي. نن هغه سینې چې د قرآن شریف نه خالي وي د دغه مدرسې په برکت د قرآن شریف د رڼا نه ډکې شي. دا د دې مدرسې برکت دی. یو وخت دلته مدرسه هم نه وه، موږ دلته بنیاد ایښودی و د مدرسې، یو ډاګه و یو میدان. الحمدلله اوس ښکلې مدرسه جوړه شوه او محترم رور مولانا راحت الله مدني صاحب حفظه الله یو مخلص ملګری اخلاصي الحمدلله. د هغه اخلاص ته وګوره که نه څومره ځای خدای دلته مدرسې له ورکړي، څومره بچي ته کال که کال فارغېږي، څومره ابادي پکې وشوه، نوره به هم کېږي. بهر کې پرونو مجلس د قرآن شریف دی، نو زه د قرآن شریف متعلق یو څو خبرې درته عرض کول غواړم. قرآن شریف زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر معجزه ده او په حضور پاک نازل دی او د الله پاک خبرې دي. انه والسماء ذات الرجع، الله فرمائے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل. الله قسمونه خوري چې دا قرآن شریف زما خبرې دي. مونږ به د الله خبره منو، زمونږ په ایمان دی او زمونږ یقین دی. بیا هم الله قسم خوري چې کومه اهمه خبره نو خلک په هغې قسم خوري، نو د الله پاک خبرې دي. په چا نازلې دي؟ په حضور پاک
د چا په واسطه د جبرئیل علیه السلام په واسطه نو چې د خدای خبرې دي او زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر معجزه ده نو د دې نه عظیم شی به بل کوم یې پیغمبري د خدای په خوښه د انسان په خوښه نه داسې نه ده چې دا سړی د کلي مشر دی نو دی به پیغمبر یعنی عتبه خو د ټولې مکې مشر داسې نه ده چې دا د جرګو خاوند د خلکو له جوړې جاړې کوي دی به پیغمبر نه داسې نه ده ابو جهل خو د جرګو خاوند داسې نه ده چې د ده به عمر ډېرې دی به پیغمبر یعنی په مکه کې اخنس وغیره د ډېر عمر خاوندانو پیغمبران خو نو داسې نه ده چې دا به د لوی قوم مشري ابو طالب خو د حضور پاک د قوم مشر ابو لهب د حضور پاک ترو او د ټول خاندان مشرو لیکن پیغمبري خو خدای غیله ورنکړه الله یعلم حیث یجعل رسالته الله وی دا زما په خوښه ده چې کوم ځای مناسب وي زه هغه له پیغمبري ورکو دې کې عقل هېڅ کار نه ورکوي حضور پاک خو یتیم و پلار یې د پیدایش د مخکې وفات شوی مور یې دې د څو کالو ماشوم و چې وفات شوه لیکن بیا هم صلاحیت د پیغمبرۍ پکې و د پیغمبرۍ د بار د وړو طاقت پکې و نو خدای والا عظیمه نبوت ورکړه عظیم رسالت او نبوت داسې چې د هغې نه پس بل څوک د سره نه پیغمبر کیدی شي او نه بوشي داسې پیغمبري خدای ورکړه نو څنګه کې پیغمبري د خدای په خوښه د بنده هېڅ اختیار پکې نشته دارنګې د پیغمبرۍ چې کوم دلایل دي معجزات دا هم د خدای په خوښه دا معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل یې ګورئ هر شی دلیل غواړي د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل دا معجزه نو معجزه دا هم د پیغمبر په خپل اختیار کې نه د الله د طرف نه ډېرو پیغمبرانو له خدای غټې غټې معجزې ورکړي زموږ حضور پاک لم خدای ډېرې ورکړي دي خو چې هغه پیغمبران لاړل معجزې مو ورسره لاړې د حضرت موسی علیه السلام څنګه معجزه یو امسا وه دریاب یې پیووه او دریاب کې 12 لارې جوړې شوې او دریاب هم داسې راکوټې دریاب نو ما هغه ځای لیدلی د بحر قلزم لوی سمندر دریاب دی په لوی کیلومیټرو کې دی لږ هم نه دی هغه یې پیووه او ټول سمندر دریاب لکه د غرونو غوندې ودرېد او لارې پکې جوړې شوې او هوا پکې وچلېده او بیا موسی علیه السلام پورې غاړه لاړ بیا یې دوباره ووه په امسا خدای دریاب یو ځای کړ او فرعونیان خدای غرق کړل نو په امسا دریاب وهل دا معجزه ده معجزه خو دې ته وایي چې پیغمبر داسې کار وکړي یا د هغه په وړاندې د هغه د منشا مطابق داسې کار وشي چې هغه د عقل نه بالاتر عقل یې نه مني خو چې موسی علیه السلام لاړ امسا والا معجزه مو سره نه عیسی علیه السلام به چې کوم سړی په سترګو ړوند پیدایشي لاس به یې پراخ که خدای به جوړه برګي مرض والا به یې لاس راکړه خدای به جوړه مړي ته به یې وې د خدای په حکم پاسه قم باذن الله نو جمدې به شو قرآن کې الله وایي ابرئ الاکمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وګوره د خدای په حکم خو چې عیسی علیه السلام لا غټې معجزې وې هغه ورسره لا صالح علیه السلام تیږې نه ولا خدای اوښه راوویسته بلا پی به یې ورکول هغه غټه معجزه وه لاړه ختمه شوه زمونږ د حضور پاک هم غټې غټې معجزې هم د رسول الله مبارک سره لاړې لکه زه به تاسو له یو 2 مثاله درکړم چې تاسو پېښ
یو صحابي وی حضور پاک تولیه را کړی و رومال. نو چې رومال خیرن شي خلک ورسره څه کوي؟ په اوبو یې وینځي. وی چې دا به خیرن شو دا رومال، نو ما به تنور کې ومنډه، تنور به نه سوځم. نو چې به مې راوویسته نو پاک شوی به پړق به یې و خشته صفا. زه اکثر طالبانو ته ویم چې کوم رومال د حضور پاک سره جنګېدلی دی نو تنور یې نه سوځی، اور یې نه سوځی. نو کومو صحابه چې حضور پاک سره سینې جنګولې دي ورته غاړوتی دي نه به څنګه اور سوځی. لا تمس النار مسلما رآني او رآ من رآني. په سفر ته حضور پاک د مدینې شریفې دا واوره، د مکې نه د هجرت سفر دی چې مدینې شریفې ته نږدې شو. هلته یو ښځه ام معبد د هغې کور و، دا ډېره سخي ښځه وه. په لاره به میلمانه چې څوک تلل دې سره به یې دمه کوله او درنه میلمستیا به یې ورکوله. ډېره مشهوره ښځه وه سخي. نو حضور پاک د هغې کور ته ورغی، هغې نه یې میلمستیا وغوښته، موږ میلمانه یو. هغې ورته اوبه موبه پیش کړې، وی دمه شی دلته څملی دې کور بیټک کې، او خاوند مې ګډې چیلې رمه سرن له بوتلې ده، مازدیګر به راځي نو چې راشي یو چیلې ګډ به درته حلال کړم، به دله پوخ کړم. چونکې په حضور پاک تلواره و دشمن ورپسې. وی نه مونږ ایساري ګناه، د کور ګوټ کې یو چیلې ولاړه وه، وی بس دا رالوله شه دا پی به اوسي. هغه ام معبد ورته وی دا خو اوچه چیلې ده، د دې له خو که زور هم ورکې نو په تو کې ساس کې پی نشته، اوچه کړه سر. او بله ناجوړه ده، که دا جوړه وه نو دا به د نورو څاروو سره سرن لتلې وه. حضور پاک بیا ورته وفرمایل، وی دته شروع پې وکړه. هغې بیا ورته وی اوچه چیلې ده، چیلې خو چې لنډه شي نو پی کوي، دا خو د زمانو اوچه ده، که زور ورکې ساس کې پی ته یې نوځي. او ناجوړه ده، ته وګوره شخوند نه وی. رسول الله مبارک ورته بیا وفرمایل، وی ته جام راکړه، اجازت وکړه موږ بیا ځان لوله شو. نو هغې ورته وی دغه جام دی والی، ورپورې وخندل چې ګنې دوی د چیلو په دې قصو پیسو نه پوهېږي. د دواړو جهانو مبارک سردار چې جام راواغېست او چیلی ته کېناسته او خپل مبارک لاس یې د هغه چیلی په تو باندې ووهه. قسم دی د چیلو تیږه پیو نه وپړسېدل او غولانځ یې د پیو ډکه شوه، معجزه شوه. او خپې یې ارتې کړې او شخوند یې م شروع کړ. په هغه ساعت خدای د حضور پاک د لاس رسېدو سره جوړه کړه، پی ته ولشل. رسول الله مبارک مسکر ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه مسکر، ورسره د یو خادم عامر ابن فهیره هغه مسکر، یو ورسره لار ښودونکي کس و لارې د مدینې ورته ښوله عبدالله ابن اریقط هغه مسکر، ام معبد مسکر، جام یې ورته پیو ډکم پرېښود او ترې روان شو. ښځه حیرانه وه چې خدایه اوچې چیلې ته ګوره او دومره پی. مازدیګر ماښام یې خاوند راغی، ام معبد ورته وی ای ابو معبده دغه ته وګوره، چیلې ته دې وګوره، جوړه ده هغه د شخوند وی ټیک ټاک ده، او غولانځ یې وګوره، ټوله قصه یې ورته وکړه. وی اوس یې غولانځ د پیو ډکه ده. وی دا څه چلو شو؟ وی دغسې یو نوجوان راغلی و دا چلی و، څنګه شکل و دا نمونه، یا ښځې ولې دې نیساره و؟ دا خو هغه د آخر زمانې پیغمبر دی چې قوم د کلي نه را مجبور کړی دی، راویستی دی، مدینې ته روان دی. هغې وی ما ډېر منت وکړه خو نه یې څارېده. نو څو ورځې پس دا ام معبد او خاوند دی ابو معبد او بچي او د قوم بعضې کسان مدینې شریفې ته لاړل او د حضور پاک په خولې کلمې شهادت وکړې، الله ایمان ورنصیب کړي. دا معجزه شو. په یو سفر کې حضور پاک روانو، یو ځای کې ناستو،
یو صحابي اوسه ښکار کړی و حیران او په پړي تړلې وه اوسه د حضور پاک پسې زورونه کول ځان یې رانږدې کړ چې ځان یې رانږدې کړه اوسه نو د پیغمبر علیه السلام سره خبرې شروع وی د الله رسول ستا دې ملګري زه ښکار کړی تړلی او د مخامخ غر کې یو غار دی زما پکې واړه بچي دي کوچني او هغه اوږي دي نو ما خلاصه کړه چې لاړه شم خپلو بچو له پیوان کړم نو بیا به راشي ګوره اوسئ د حضور پاک سره خبرې ولې قرآن شریف کې تاسو نه دی ویلې هدهد ملا جرګک چې ورته وایي د سلیمان علیه السلام سره خبرې نه دي میگه قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون ای میگیانو سړو ته دننه شئ هغه مشره میږی ورته وایي سلیمان علیه السلام او د هغه لښکرې را روانې ورې خپې به در باندې کېږي مړه به م فتبسم ضاحکا من قولها سلیمان علیه السلام د هغه میږی خبرې واورېدې مسکې شو بیا وخندل نو ګوره د بیګی خبرې اورېدل او په هغې پوهېدل دا د سلیمان علیه السلام معجزه شو نو حیواناتو خبرې کړې نو اوسیم حضور پاک ته وایي وی ما خلاصه که بچو له پی ورکوم بیا راځم رسول الله مبارک ورته وفرمایل که رانلې بیا به سي ته خو زمانې یعنې خوشې کړی به مې ته خو د دې سړي هغه اوسۍ ورته وایي وی داسې مضبوطه خبره به درته وکړم چې په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې به دومره درنه خبره به لري څنګه خبره وی که زه واپس رانلم نو ما دې د قیامت پر ورځ خدای پاک د حرام خورو په صف کې پاسئ حضور پاک وفرمایل وی قف شعري ویښته مې ودرېدل ویښته مې غونې شو د دې اوسۍ د خبرو د وجې او یقینا د قیامت پر ورځ د مسلمانانو په صفونو کې د خدای په غضب او په عذاب کې مبتلا خلق به حرام خواري د دوی نه زیات عذاب به د بل چا وي دا ډېر خطرناک او موږ څومره نن حرام خوري کوو یو حدیث پاک کې راځي کل لحم نبت من سحت فالنار اولا به کما غوښه چې د حرامو نه زرغونې نو ځای یې اور دی بل خوا به ځي نه اور له به ځي نن خلک څومره ظلمونه کوي او حرام خورې کوي په خدای که څوک یېرېږي کله چا دوکان دی نیولی دی او نه یې ورکوې حرام دوکان نه چې څومره ماده نخلې ګناه کوي که د چا کور دی نیولی دی او نه یې پرېږدې ورته حرام دی په هغه کور کې ستا ناسته حرامه ولاړه حرام مونځ دې پکې نه قبلېږي د هغې اوبه چې څکې ټول حرام د هغې سوری حرام که د چا ځمکه دې نیولې ده حرامه ده د هغې کې څومره مدن خورې حرام او د قیامت پر ورځ حضور پاک فرمایي یو لږ ځمکه چې چا پردی په زور نیولې ده د اوو ځمکو پورې به دا الله اوچته کړي او دې غاړه کې به یې درته واچي څومره خلک حرام خوري غلا خلک کوي پردي څیزونه خلک پټوي ښځې غلا کوي ښځې په مارکیټ کې دننه په دې پېښور کې موږ ته خلک وایي که بل یو غټ سټور ته ننوتم په یو ځای کې غټ سټور و لوی سټور نو ما هغه ملګري ته وی چې دې کې خو لوی جنرل سټور و هر شی پکې و کیمرې پکې لګېدلې وې مې دا خو هلکه کیمرې لګولې وی دا ښځې غلا کوي د ښه قیمتي څیزونو او د مالدارو کورونو ښځې راشي او دلته ګردي څیزونه راغونډوي زموږ په کاونټر بیا هغه پیسې ورکوي نو یې غلا کوي ما په دې کیمرو کې وی دې کیمرو کې موږ ستړي کړو شی به راوالي او پټ به کړي دوه څیزونه به وښایي چې دا مې راواخیستل پیسې به ورکړي او لس دولس څیزونه یې یو ځای منډلي څوک بل دی څه بل دی وی وینیسو اتې راوباسو د ښه
پوزیشن والا کول ښه دا څومره ظلم کوي ښه دا ټماټرو دا کریټونه تاسو وګورئ بره پرې غټ پراتي لاندې پوټینې څښه دا حرام نه وي دوکه نه ده دا سیوان چې وي ته وګوره نو لاندې ټول واغړه وڅښه او بره یې وله په سر یو څو روغې ښه دا اوس د کینوانو سیزن دی ځای تاسو وګورئ کینو کریټ اوس پړی نو بره به یو قد پې خشتی لاندې به ټول واړه وڅښه پراته په ګاډۍ کې دا کوم ګاډۍ والا سودا خرڅوي بره غټ څیزونه لاندې واړه د خدای نه یېري ما یو ځل په پېښور کې نیمبوان اغوښتل ګاډۍ کې روان وم یو سړی په ګاډۍ نیمبوان پراته وو ښه زیړ غټه اله ما ډرایور ته مې ورنږدې شه مې دې سړي نه بوان او سړی هم داسې زبرګ غوندې ښکارېده چې دا د نامه نه یې ږیره اوږده زه ورته شیخ الاسلام ویم ږیره یې د نامه نه اوږده وه مې لکه سړی شیخ الاسلام دی ورده پې او د یو سترګه کې م یو پو رانجا چولي بل کې م یو پو اچولي او ږیرې له یې د کوپرې د بادامو تیل ورکړو سم پړقې وه بډې لا بیلې والې مې دا اوس د جنت فردوس نه ناکوش چې ورغلم مې لکه نیمبوان په څو کیلو دی وي په دې مې ټیک شوه روغه جوړه سره نه کوم خو چې ورنږدې شوم نو ما ته یې شی معلوم شو لاندې ټول پوټیني واڼه شنه او باره زیړ غټ مې په څو وي په دې مې جوړه نه کوم ستا په دې نر خلم او ما له برورې دا غټ دا بره راکې دا ځوان زوی ما ته څه وایي وایي چې نرخ زما د خوښي شی به ستا د خوښي وایي مې دا خو خصوصا مسلمان دی مې ټیک شو چې تلې اړمه کړه که نه نو د لاندې نه یې پکې هغه رنډۍ هغه پوټي را ډکه کړه او داسې ایکسپرټ و ماهر چې د بره نه یې پې هغه زیړ په دې لاس راوښویول تله ټوله دا پوټه ښه نو ما وی په دې خو که غوام چک ولګوي نه ماتېږي دې کې اوبه کم دی د خدای نیکبخته دا دې څوک کړه دا اوس ما ته خبره ونه کړه چې نرخ زما د خوښې شی ستا د خوښې اما ته څه وایي وایي زه به په دې څه کوم چې په تی خرڅ نه کړم مې مور له دې یوسه ولې یو ټکوه ویې خوره پې دې سره زما څه سوی ما زه پې څه کوم ما چې کوم شی غشتی بله لره ولې ټګي کې دوکه کې شکل دې خشته جوړ کړی دی په دې شکل خلک دوکه کې ظالمه ټیک ده ګیرې ته به مونږ نسبت نه کوو بعضې خلک پیغور ورکوي وایي ته لا شیخ یې او دا کړه ته لا تبلیغ واله ته لا مولی تا لا حج کړی نه دا پیغور به نه کوي دا ګناه ده ګیره خو چاته نه وایي چې دا ګناه وکړه حج خو چاته نه وایي چې خو یې د ګناه نه پاک کوي یو شیخ سړی په سیکل سورو یو ماشوم یې وواو ماشوم ورته وایي ته لا شیخ یې او زه دې ووالم نو هغه ورته وایي شیخ سره شیخ کې زما بریکونه څه په ګیره کې خو نه دي هغه په لاس کې نو دا پیغور به نه ورکوي البت چې ښکلې ګیره دې پرېښې ده د دې ګیرې خیال وساته او غلط کار مه کوه د دې پټکي خیال وساته او غلط کار مه کوه حج دې وکړه د دې حج خیال وساته ملا یې د دې علم خیال وساته تبلیغ کې دې وخت ولګوه د دې تبلیغ خیال وساته غلطي مه کوه بیا خلک ټولو ته نسبت نو ما هغه سړي ته وایي مې ګوره رسول الله مبارک په بازار کې روان و نو غلې والا غله خرڅوله مثلا غنم یې خرڅول حضور پاک ورغی په غنمو کې لاس مبارک ومنډه نو لاندې لامدو لاس یې لون شو هغه سړي ته وایي یا صاحب السلعه ما هذا دا څه دي دا خو لاندې لامده دي او بره وچ دي او ورته څه وایي وایي اصابت السما باران پې شوی هلکه باران په بره کېږي که په لاندې کې بره خو وچ دي رسول الله مبارک ورته فرمایي وایي دا لامده باراني به دې بره کړي چې د خلکو لیدلی چې دا اوبه والي دي لامده دي درانه دي من غشنا فلیس منا چا چې زما مست سره ټګي وکړه زما والا نه دی ته دوکه کې لاندې واړه څیزونه بره غټ
ساک چې خرڅی په ګېډۍ کې دننه ګیا میا منډلي او بار یې ترې ساک ته وکړی. ولې داسې کار رزق ګټې ما په خپله درته خپل حالت درته ویم. یو ځل په پېښور کې سیوان اخیستل پخوانی خبره دکاندار ته مې همدغسې وی مې سیوان په سوري وی په دې زه دې ګاډو والا سره جوړه نه کوم زه دا غریبانان د 10,000 روپو ټول کاروبار یې پرې چې لږې ډېرې وګټې ما نه به یو 15 روپۍ زیاتې والي 10 نو زما پیسې نه راځي او د هغې غریب به پې کار جوړ شي. اکثر غریب ته سودا څښا شي. ما سیوان په سوري وی په دې ما ټیک شوه خو مې هلکه ماله به روغ روغ راکې. هغه هم ما ته همدغسې وی ما ته وی چې نرخ زما د خوښې شی ستا د خوښې او ګوتې راته راوغورځوله وی ځان له غونډ کا. وی مې دا ډېر سوچه دی که خیر ځان له مې غونډ کړه ښه مزېدار ګوتې کې مې واچول هغه وتلل پیسې مې ورکړې چې کور ته لاړم بس کې لاړم د بسونو زمانه او دا پلینکو چې هغه وخت کې نه کور ته لاړم ما ته وی دا دې څه راوړي دي مې څه مې ټیپر مې راوړي تاسو نه پېژنئ وی ټول عمر ته ارزان شی راوړئ نو څښا راوړئ یاره چې دی وی تاو مې دې سر ته وخت چې د خدای بندګانو ما پکې په خپله یو غونډ که په ډېرو پیسو مې واخ او ته وې څښه وی ورته وګوره چې خانک کې ور واچول ټول څښه اوبه ته وبه یې دې وبینې کو. یا خدایه دا څه جادوګر و سړی که ما خو چاله ګوته هم نه ده ورکړې. بیا راته یو مقتدي وی نه خبره داسې نه ده وی دې ګاډو والا چې دا کم طرف ته ولاړې په دې غاړې میخونه ټکوالي نو کیلو 2 کیلو ګوتې ډکې کړي د څښا سیوانو هغې هغه میخ ته ویزاندې کړي نو چې ته ځان له غونډ کې او د له وتلي او ته پیسو ته لاس کې دونه ماهري چې هغه هغه ستا ګوتې هغه میخ ته واچوي او د میخ نه هغه مخکې تیار ګفت تاله درکړي بچو له روزي ګټي دې ماښام مونځ چې وکړي نو اوابین کوي شپږ رکعاته اشراقم کوم تسبیح هم 15,000 په لاس کې دی اړې ټقار ته وباسي او لاس خدای ته اوچت کړي ماله خدایه ته واړه جنت ته راکړې ته به مانه جنت ته لاړ شي ولې زه به هلته نه یم که خدای وبخل په خدای چې دې ورته وښیم الله ته خو هر څه معلوم دی خو زه به دې په ګوته کوم چې دا هغه څښا سیوانو والا دا هغه شیخ الاسلام و هغه نیمبوانو والا دا هغه ټماټر والا خیر دا خو مې خوشطبي وکړه خو الله څه وایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وخله بدل مهر لهم لاس خپې به دې خبرې قسم په خدای دا لاس په دې الوی چې په ما دې ښه ټماټر لاندې ښودي غټ د پاسه په ما دې په وزن او په تول کې کمې کړې نه حال دی تاسو خو ښه شکر دی پی به راته سوچه میلاوي ځکه دا هر چا به خپله غوايي او خپله چیلی به په کور کې د کور پی به میلاوي مونږ خو سوچه پی په سترګو نه لیده په سترګو ټولې اوبه پکې اچي بلکې اوبه خو لا ښه شی دی مړه د پاکې خو دي ګناه خو ده چې پکې اچي کیمیکلو نه اوس پی جوړېږي هلکه شاته د مرګرو ته خبرې مه کوئ کیمیکلو نه اوس پی جوړېږي ما به د یو بوډۍ نه پی وړل سال چې مې مونځ وکړه زما د جومات سره خوا کې وه کور یې ما ته یو ځل وی بوډۍ په پیو کې اوبه ډېرې کړې ما ورته ویل ترورې په پیو کې دې اوبه ډېرې کړې دي ما ته ویل اوبه پلیتې دي څه نو مې زه پې غسل خو نه کوم او نه پې اودس کوم چې ته ما سره د پاک پلیتې خبرې کوي خو به خو ما کره کور شته نو تېره باندې څه له غرض دی نو هغې ما ته قسم وخوړ هغې چې به قسم خوړ داسې بیا وي وایي ما خدای وواکه ما پکې اوبه اچولي یاره چې دی وایي ما توبه مې بس ټیک ده کور مې وګوره هغې غریبې قسم وخوړه چې ما اوبه نه دي اچولې او مې تاسو وایه چې اوبه اچولې وایي دا ټیک وایي قسم دا په پیو کې اوبه نه اچوئ دا په اوبو کې پی اچوئ مخکې بالټۍ د اوبو نه ډک کړي نو میخه پیلی شي د پاسه غوا پیلی شي اوس هغې مردارې ته شیطان په ذهن کې دا چولې ایرونو
د جوماتونو نه خلک غلا کوي که نه کوي؟ دا تاسو جومات ته ولې جرنده وه چې غلا څوک کوي؟ چې د خدای د کور نه یو سړی غلا کوي زه ورته سم او ته ورته سې مصلی جانماز پټوي په خدای عقل وکړه جومات د قرآن شریف پټوي خدای دې بې خوبه زه د قرآن شریف باندې څه کوي سبق پکې وی جانماز پټوي دا شیشې سري دا سولرې دا پټوي د دې بیټریانې پټوي یو سړی به منزله راشي جومات ته الله ته به ودرېږي او دې به د سپلی پټې کړي خوارشي خدای ته ولاړ ظالمه الله ته نیت تړلی دی خدای ته ځان وسپاره سپلی الله ته وسپارلی ته د ده نه سپلی پټې موټر سایکل پټې وایي زه د ملا نه ښه مسلمان یم چې خبره راشي که ده زه د ملا نه ښه مسلمان یم دې مخکې ورځو کې یو انکل پرسن دی که څه ورته وایي زه پرې پوهېږم هم نه ټیک ټاک دی که څه بلا نو هغې کې یو سړي د یو ښځې نه تپوس کو وایي ته پرده نه کې دا لا واوره دا خو ښه او څه وایي وایي دا مولیان چې دي که وایي میں ان مولویوں سے اچھی مسلمان ہوں وایي خدایا لوپټه دې نشته بورقه دې نشته سټ دې ښکاري مری دې ښکاري مټې دې ښکاري بنین کې نه ګردې بنین کې او پتلون دې دومره ټیټ اغوستی دی دومره چې ټول اندامونه دې پکې بار ښکاري او ته ښه مسلمان یې مې دا چې کوم د جومات نه غلا کوي دا هم ځان ته ښه مسلمان دا چې کوم د جیب جیبونه چې وایي که نه مړه کم کم درته ووایي کم کم درته ووایي زه به تنګي کې مې درس کول نو زه به بس کې تلم نو یو شاګردو زما ما سره به اکثر ته ما ته یو بوډا سړی و ښه غټه غټه ږیره و هم شیخ الاسلام ویده نه ځان ساته دا ګڼکپ دی وایي جیبونه وایي جیب کوتراتی ما ورته ویل لکه تا ته څه پته لګي وایي دا زما را تره اشنا دی هغه له ځي راځي وایي بل ورځ مې تره سره ناست و نو یې تره مې ورته وایي چې هلکه څنګه وایي کاروبار ډېر خراب دی دې ته کاروبار وایي وی خلق غریبانان دي وی جیب کې ولا ګوتې ووړو قسم په خدای که ټک کېږي چا سره پیسې نشته دا حل ګڼکپ خپل ګڼکپۍ ته کاروبار چې کوم آیس خرڅوي هغه ورته کاروبار وایي چې کوم پوډر خرڅوي کاروبار ورته وایي دې ځای نه آیس او پوډر وړي د خدای کور ته په بیت الله کې خرڅوي پیسې ګټم بچو له موټر الم والا موټر پیسې والا وګټه خو قبر له به ورځې که نه قسم په خدای چې هغه لوبې در سره وکړي فرشتې چې چغې به بیا وی او څلور طرف ته او شپږ طرف ته به خاورې غټ پنډونه در باندې ولاړ بیا به چغې وباسي چې دا ما څه کړي یوم یعد الظالم علی یده الله ظالمان به په لاسونو چکونه لګوي یوم یعد الظالم علی یده ظالم به په لاسونو چکونه لګوي الله یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ارمان چې پیغمبر سره ملګري مې جامې کړی د هغه په لار تللی د هغه په نقش قدم تللی یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ارمان چې هغه سره مې دوستانه نه وه کړې ده سره مې دوستانه کړې وه غرقې کړه ملا پسې کنځلې پټکي پسې کنځلې ګیرې پسې کنځلې ولې څه چل شوی مولا څه کوي دا کوي دا تاسو چې وینئ دې مولیانو څو کړل دې مولیانو دا وکړل چې دا نن دا بې شمېره سپین پټکو والا درته ناست دی دا د مولا کردار دی دا د یو برخوردار دی یو کشر زمونږ د یو بچي د راحت الله مدني کردار دی دا بچي مولیانو دا وکړل راشه که نه ته که دنیا انجینران او ډاکټران پیدا کې او د دنیا ساینسدانان پیدا کې قسم په خدای که زما د الله په نزد د دې حافظ د خپې دوړې ته برسېږي ته به څه وکړې دا څه وکړل او څه به وکړې ګڼکپ بچو ملک به ټیک کومه ملک ستا پلار هم نشي ټیک کولی ملک له ترقي ورکوم ملک ته ترقي ورکولی
یو کټا را پسې راغی وي دی به مل ټیک کوي مې دې کټا خو درې ځله په مونږ باندې ویشنې ګرځولې دي خفه کېږې مه سیاسي خبرې درته نه کوم خو دا نشي ټیک کولی نه بل پکې راغی جینۍ خولې زه مل ټیک کوم کښېنه مړه ته بل ټیک کې ستا مور نري ټیک کړی ته به یې څه ټیک ملک به هغه څوک ټیک کوي یاد ساتئ چې دې ځای کې دا ما چې ګوته کېښوده په دې زړه کې د خدای یره چې دلته د خدای یره دي قسم په خدای که مولی هم دلې ټیک قسم په خدای که تبلیغي هم دلې ټیک دي قسم په خدای که شیخ او صوفي هم دلې ټیک دي قسم په خدای چې لاس کې 50 زره تسبیح وکړي هم دلې ټیک دي تر څو چې په دې ځای کې د خدای یره دي هر سهار چې پاسې بجلی ګرانه شوه ګیس ګران شو ګوپیان ګران شو ځکه خدای بیخ دغه پړسېدلو ګوپیانو بس ګوپیان ګران شو ټماټر ګران شو خوره ګوپیان سیلی او طوفان ترې ځان نیسه ګوپي مونږ د پیپرو عادت یو مخکې به هم خوړل اوس پې هم خورو مونږ د ښوروا او ملا غریب سره که معمولي غوندې موټرګې راشي به دی به مولا مالدار شو مولا دا چل مولا بنګله جوړه کړه هلکه ته به په ټول عمر به ته په هغه غسل خانو کې او دس ماتی دغه یادوم دا غټ غټ خلک یادوم دا اسلام آباد او پلاور کې چې پراته دي دا یادو هغوی په داسې غسل خانو کې غول کوي غول لفظ به وویل چې په لاس مګلو ځان نه پاکوي هغې کې ورته بټنې لګېدلې د پرش اوبه وله راځي په هغه پرش باندې چې دا دلته پې موټرې ایندي دقې پرش باندې پاکېږي لاس هم ځان پورې نه مږي ته به ټول عمر په دغه قیمتي باترومونو کې ځان پاکې او شیشې به رانه ګیر چاپېره لګېدلې او زه مولا او زه غریب به ټول عمر سادید ته ځو ځان پورې به ډوټې مږو ولې موږ د دې ملک نه یو موږ به ټول عمر سادین ته ځو او دلته به اودس ماته و ځان پورې به ډوټې مږو ولې زه د دې ملک نه یم زه د اسمان نه راغلی مولا د اسمان نه راغلی دی غریب د اسمان نه راپروتی دی او ته د جنت نه رالی نه ټیک کېږي دا ملک په دې قسم بلکل به دا نه ټیک کېږي دا ګراني به در باندې راځي او راځي او راځي او راځي او راځي دین ته زمونږ د خلکو شاده مخه نه ده شریعت ته مونږ شا کړی ده قرآن ته مونږ شا کړی ده غلاګانې او ډاکې دي ورشه ستا په ګاونډ کې زه ټیبل او راغلی یم د کابل نه ستا په ګاونډ کې ملک ته ورشه وګوره په 69 روپۍ هلته ډالر دی 1 روپۍ قرضه پې نشته داسې امن و امان دی چې زه درته نشم ویلی غلا نشته دوکه نشته ډاکه نشته ستا ګاونډي به ملک ټول عمر جنګونه وو ولې غلا او کرپشن پکې نشته او ستا لیډران چې دا کم در باندې پاتې شوي دي مسلط دي ټول غلا او ډاکوان هر یو ولټوه په لندن کې چا پلیټونه اخیستي دي چا په سنګاپور کې اخیستي دي چا بار ملکونو کې او څوک دلته په جیربونو بنګلو کې اوسېږي دا ټوله ستا وینه ده حرام دمارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واورئ دا ټکې یو صحابي را وی د الله رسوله که زه د کافر سره مخ په مخ جنګېږم او زه مړ شم چرته به ځم وی ته شهید یې